الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون سورة یوسف دیار لسم سپارہ او 69 نمبر آیاتی مبارکہ دی آیاتن مبارکو کے دا خبر ذکر کیگی چکل دا یوسف علیہ السلام رون دوبارہ مصر تراغلل نو یوسف علیہ السلام تے اوی تارا طویلی اوچی آغا کشر رورم دزان سر راولی نو آغا کشر رور خود دزان سر راوستے دے چی بنیامین دے نو یوسف علیہ السلام دوی دیر اکرام و عزتو کو دائی مخکنی پیرین ورل اکرام او عزت چی دے اغا دیر اکو او پا یو روایت کی دی چی دی دا یعقوب علیہ السلام پیغامم یوسف علیہ السلام ترا ارسو چی زمون پلار یعقوب علیہ السلام پتا بندی سلام وائی یوسف علیہ السلام دیر خوشحال شو دی تخو پتا نشت خو یوسف علیہ السلام تخو علم دے چی دا زما دا پلار سلام راغے نو چې وی ورته چې هغه پتا سلام وایي پلار خو ورته وی چې د مصر په بادشاه زما سلام وایي تاسو سره ډیر احسان کړي اوس پلار ته پته نشته چې دا خو زه په خپل بچي سلام لیږم چې کم بچي پسې مې د سترګو نظر تلی دی دا خو زما هغه بچی دی یوسف علیه السلام ډیر خوشحاله شو او دوی د پاره د یو لوی دعوت بندوبست وکړو ډیر په لویه پیمانه دوی میلمانه کړل او چې کله د روټۍ ټیم شو نو دوی ته وی دوه کسان به یو ځای کېنئ نو چې دوه دې کېناستل نو دوی به دوه کېناستل روڼه نو بنیامین چې هغه پکې په سر پاتې شو نو یوسف علیہ السلام بنیامین چې دی هغه د ځان سره کینو نو د بنیامین عزت نورم سیوا شو ځکه چې بادشاه د خپل ځان سره کینو چې ما سره ته خوراک ته کینه بیا چې کله د سملاستو ټیم راغې ماسخوتن نو ده ورته وی په کمره کې دوه کسه سملی چې بیا دوی دوه شول نو بیا بنیامین چې دی هغه په سر پاتې شو نو یوسف علیہ السلام بنیامین د ځان سره په کمره کې پاتې کو نو هغه ته نورم اعزاز زیات میلو شو چې د بادشاه سره په یوه کمره کې پاتې شو ځکه خو الله قرآن کې وی آوا الیه اخاه د ځای ورکو د ځان سره خپل رور ته دا خو یې رورو بنیامین اومې ډوډۍ ته ځان سره کېنو اومې په شپه کې د ځان سره پاتې کړ وی چې کله ورسره دا بنیامین یوازې شو نو یوسف علیه السلام ته اوس معلومات کوي تپوسونه ترېنه کوي شروع یې ورته وکړله وی نوم دې څه دی د وی بنیامین دا تپوسونه دی ورته وایي چې کله زه پیدا شومه نو زما مورم بیا وفات شوله او زه داسې پاتې شومه بیا ورته دا یوسف علیہ السلام وی زامن دي سودي دی دغه ته وی بنیامین ته نو هغه ورته وی لس زامن مې دي خو یو ورور مې ورک شوی دی په رکوټوالي کې په ځنګل کې هلاک شوی دی
هغه پسې لا اوس هم خپه یم. زامن مشته دی خو هغې رور پسې لا اوس هم ډېر زیات خپه یم. په ډوکوالي مې یو ورور هلاک شوی دی په ځنګل کې، هغه پسې ډېر خپه یم. نو یوسف علیه السلام دته وی دا دې خوښ نده چې زه ستا رور شمه. نو څنګه به چې زه ستا رور شمه؟ ده ورته وویله د بنیامین وی دا خو به ډېر خوش قسمته سړی چې ستا رور شي او ته یې رور شي، خو ته د یعقوب علیه السلام نه خو پیدا نه نو زما به څنګه رور شي؟ لکه ټیک ته چې ته د چا رور شي به ډېر خوش قسمته یې، خو ته د یعقوب علیه السلام نه پیدا نه نو ته به څنګه زما رور شي؟ لکه ته به زما رور کېږي څنګه؟ نو دا ګورې داسې د چا رور کېدی نه شي ښه. څنګه چې نن سبا خلک خپل یو زوی چاله ورکړي، دا د هغه زوی کېدی نه شي. ګورې ښه په شرعي اصولو کې دی چرم زوی کېدی نه شي، نه به دوی ته د هغه میراث میلاویږي، ده ته به د خپل مور او د پلار په میراث کې مال میلاویږي. او چې دی بالغ شي نو دا مور به یې پرده کړي د کمې زنانه له چې ورکړې، دا د ده څه ده؟ نو شرعي تورم بیا د دې په دې یو کور کې اوسېدلو ټیک نه دی، دا خو پردی الګ اوسېږي په کور کې، دا زوی کېدی چرم نشي. نو یوسف علیه السلام ورته وی ته د یعقوب علیه السلام نه پیدا نه نو زما به ته څنګه رور شي؟ نو ده ورته وی یوسف علیه السلام پوه شو. نو یوسف علیه السلام ورته وی انی انا اخوک، زه ستا رور یم، فلا تبتئس ته خفه کېږه، زه دې روره مه خفه کېږه، مه خفه کېږه. دوی چې ستا سره کومه بدسلوکي کوي نو هغه یې زما سره هم کړې ده، تا سره هم بدسلوکي کوي، ای به دا دړه نه وباسه او دا هر څه ورته معاف کا، او زه چې ما هغه زه ستا په حقیقت کې رور یم، او دا هر څه دې دړه نه وباسه، او زه ستا رور یم، او زه د یعقوب علیه السلام نه پیدا یم، او زه یوسف علیه السلام یم. هغه ستا هغه رور یم، هغه ته چې وایي په ځنګل کې هلاک شوی و، خو دا خبرې به د زړه نه وباسي، ځکه الله په موږ ډېر لوی احسان وس کړی دی. نو هغه بد به نه زوتو، موږ خو وایو ما ته اوس په سړي مقراله، اوس په دې خوښ شم، وایي اوس په دې وي خوښ شم. موږ ته چې لاس له طاقت راشي نو بیا ما خپل زوړ حالت یېري وي، اوس مې لاس له طاقت راغی. نو یوسف علیه السلام ورته وی ټولې خبرې به ته د زړه نه وباسې، او زه ستا رور یم، او رور چې دی که نه دا په رور مضبوطیږي. رورولي ډېره خوږه رشته ده، دا داسې په معمولي خبرو مه خرابوئ، دا رورولۍ مه ورانوئ. معمولي خبرې د مال په وجه خواږه رونه یو بل ګریوان ته لاس کړي، یو بل ته په لار کې غږ نه کوي، د یو پلار او د مور نه به پیدای، دا څومره لویه خبره ده. رورولۍ په معمولي خبرو رشتې مه ورانوئ. رون رور روری، ځکه د پارسی شعر دی وی هر که برادر ندارد قوت بازو ندارد، هر که برادر ندارد قوت بازو ندارد. چې د چا رور نه نو وی د ده د مټو به زور هم دی، چې رور یې نه د مټو به زور نه، رور چې دی دا د مټو زور دی. او ای هر که مادر ندارد شفقت ندارد، او چې د چا مور نه نو په هغه به د شفقت لاس نه. مور شفقت ته او رور طاقت ته، چې رور د چا نه د ده به طاقت نه، او چې مور یې نه نو دا به شفقت نه. نو مور شفقت ته او رور طاقت ته. رور په وجه سړی ګڼ ښکاري، د رور په وجه سړی درون ښکاري. او حدیث مبارک کې هم راځي المرء کثیر باخیه، سړی د رونو په وجه ډیر وي، چې رور یې نو خلک وي ډیر دی او طاقت ته. نو د خدای د پاره دا رښتیا سي په معمولي خبرو مه خرابوئ. مال څه شی دی؟ خواږه رونه بیا یو بل ته غږ نه کوي. تر څومره خوږه رشته ده. نن موږ ته پښتو کې او په معاشره کې دا تعلیم میلاو دی،
ترنه خبره پټه ساته. ګورې دا تربور دی او د تره زوی د ده نه خبرې پټې ساته. تره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عم الرجل سنو ابیه. تره چې دی که نه دا د سړي پلار په مثل دی. دا د پلار په مثل دی شریعت. او د پښتو داسې عجیبه تعلیم روان دی چې وراره له به د تره سره اختلاف پیدا کوي. وي دا ګورې زمونږ بدخوا دی، ده نه به ځان ساتي. دا په موږ ناسوده دی. ته څه کروړپتي شوې چې هغه په تا ناسوده دی. خو چې تا ته څه پاتې دي د پلار نه، نو خو هغه ته هم پاتې دي. یو شان رونه یې نو دا تعلیم بچو له مه ورکوئ چې د وخت نه د تره د بچي سره د وراره سره ورله کړکېچ پیدا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عم الرجل سنو ابیه. پلار تره د سړي چې دی دا د پلار په مثل دی. دا د پلار په مثل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناست دی، خبرې کوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره. په دې کې تره راښکاره شو، عباس رضی الله تعالی عنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عباس رضی الله تعالی عنه ولید او راغی، نو نبی علیه السلام خبرې په قلاره قلاره شروع کړې. چې تره پاڅېد، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وایي څه تکلیف درته راغی، تا خبرې ډېرې په قلاره کړلې. هغه ورته وایي نبی علیه السلام نه، ما ته تکلیف نه دی راغلی، خو چې زما تره مخامخ راښکاره شو نو جبریل امین راغی ما ته وی خبرې په قلاره قلاره کوه، د پلار شاخ دی راغی. ما ته جبریل امین راغی چې خبرې په قلاره کوه. پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کوه. نن موږ تره دشمن ګڼو، مشر رور دشمن ګڼو. حدیث مبارک کې راځي د مشر رور په کشرانو داسې حق دی لکه څنګه چې د پلار په بچو حق دی. مشر رور خو پلار دی، تره خو پلار دی. نو دا ډېرې خوږې رشتې دي او دا د مالونو په وجه باندې هغه نه خرابو. موږ ډېر رونه ولیدل، بیا یې په جنازه ولاړې او جاړي، په ژوندانۍ ورسره غوږ وږنئ، بیا ډېر وروستو خپئ. نو ښه خبره دا ده چې رورولي داسې په معمولي خبرو باندې مه ورانوئ. پیسې ډېر معمولي څیز دی. نو یوسف علیه السلام ورته وایي چې ای به هغه ټولې خبرې د زړه نه وباسه او زه ستا رور یم. یوسف علیه السلام زما نوم دی او الله اوس بادشاهي راکړې، خفه کېږم. فلما جهزهم بجهازهم. نو کله چې د یوسف علیه السلام رونه د هغه سره په میلمستیا پاتې شو، نو چې کله دی دوباره راتلل نو د غلې دپاره یې ورله بارونه برابرول. نو بنیامین یوسف علیه السلام ته وایي چې زما د پاتې کولو څه تدبیر جوړ که، ما د دوی نه پاتې که چې زه تا سره پاتې شم او ما د دې رونو سره مه لیږه. ما ته په څه هنر باندې پاتې که، خپل روري ولیدنه چې زه ستا سره ایثار شم. یوسف علیه السلام داسې کار وکړو. یو لوښی او هغې ته به یې سقایه وي. سقایه دا د یو لوښي نوم و او دا د سپینو زرو یوه پیاله و، یو جام چې د یوسف علیه السلام نه مخکې به پکې د بادشاه اوبه او شراب څکل، د سپینو زرو نه جوړ. نو یوسف علیه السلام چې بادشاه شو نو دی پیمانه مقرر کړله، په دې به خلقو ته غلط تلله. لکه کو تاسو خیال کړئ نن سبا دا زمینداران یو ټیمې تللی که نه وایي په دې کې دومره غنم راځي، په هغې خلکو 1 2 3 په هغې غنم اړوي. نو داسې دا پیمانه شوله، په دې باندې به یې خلقو ته غلې ورړولې او هغه به پکې شراب څکل. نو جعل السقایة فی رحل اخیه، وی ګرځو هغه جام د اوبو په کیجاوه د خپل رور کې، د بنیامین په هغې کیجاوه او بار کې هغه جام وګرځو، هغه یې پکې کېښودو او چې کیجاوه کې ورله هغه کېښودو
دوی را روانېدل نو ثم اذن مؤذن ایتها العیر، یو اعلان کون کی اعلان وکړو وی اے قافلې والو تاسو خو سقایه غلا کړې ده، هغه لوښی چې دی هغه نشته دی. هغه څه شو؟ وی تاسو خو غلاګر یې، لوښی خو پټ کړی دی، د بادشاه پیمانه وه هغه نشته دی، وی تاسو دی دغه واله پټه کړې ده. نو اعلان یې وکړو انکم لسارقون، تاسو ګورې غلاګر یې، غلام کړې ده. نو دا اعلان یو کس وکړو. نو دلته ذهن ته دا سوال راځي چې دا لوښی خو یوسف علیه السلام په خپله د خپل رور په سامان کې ایښی، نو بیا یې په دوی باندې د غلا دا الزام ولې لګو چې انکم لسارقون، تاسو غلاګر یئ. نو دا خو د پکې په خپله دا پکې جاوه د خپل رور کې ګرځولی، نو دوی خو غلا نه وکړي، نو د پې ولې د غلا دا تهمت لګو؟ یو جواب دا دی چې دا اعلان خو یوسف علیه السلام نه وکړی او نه ورته یوسف علیه السلام ویلو چې وایي کوي، دا یو کس اعلان وکړو. نو کم کس چې اعلان کوه ته خو پته نه وه چې دا پکې یوسف علیه السلام یې ښی دی. هغه ځکه وي انکم لسارقون، دا اعلان په خپله وکړو، هغه ته پته ونه چې لکه دا پکې یوسف علیه السلام یې ښی، نو هغه ځکه دوی ته سارقون ووي. دویم جواب دا دی چې نه، دا اعلان د یوسف علیه السلام په حکم شوی و چې اعلان وکړي دوی غلا کړې ده، خو دلته حمزه د استفهام مقدره ده، نو معنی داسې ده انکم لسارقون، آیا تاسو غلاګر یئ؟ داسې نه چې یئ، تاسو خو به وایي غلا نه کړي، چېرته غلاګر خو نه یئ. نو دا خو د غلا تهمت نه دی. یو سړي نه یو څیز ورک شي که نه، او په هغه ځای کې خلک ناست دی ورته وایي تاسو خو غلاګر نه یئ که نه، دا غلا خو به تاسو نه کړي، نو دا خو د غلا تهمت نه شو. او یو بل جواب دام دی چې ټیک دا د یوسف علیه السلام په امرو، یوسف علیه السلام ورته وی چې ووایه ورته چې انکم لسارقون، تاسو غلاګر یئ، ځکه چې تاسو یوسف علیه السلام د خپل پلار نه پټ کړی وو، د غلاګر نه. یوسف علیه السلام هم د خپل پلار نه پټ کو، روان خو کو او کوی ته خو وغورځو، نو غلاګر یې که نه یې؟ ځکه یې ورته دا غلاګر چې ویلیو دی په دې بنیاد ویلیو چې تاسو هم هغه یوسف علیه السلام د خپل پلار نه پټ کړی و. فرمایي ولما دخلوا علی یوسف، هر کله چې دی داخل شول په یوسف علیه السلام باندې، آوا الیه، د ځای ورک د خپل ځان سره، اخاه خپل رور ته، قال ورته ویل انی انا اخوکا، بېشکه زه ستا رور یم، فلا تبتئس، پس ته مه خفه کېږه، بما په هغې کارونو باندې کانو یعملون چې دوی به کوله، چې دوی کول په هغې مه خفه کېږه. فلما جهزهم، هر کله چې تیار کو دوی لره، بجهازهم، هغه سفر د سامان، نو جعل السقایته، نو کی خودله هغه جام د اوبو څکلو، فی رحل اخیه، په هغې کې جاوه ضرور خپل کې. ثم اذن مؤذن، بیا اعلان کو یو اعلان کون کی، ایتها العیر، اے قافلې والو، انکم لسارقون، بېشکه تاسو غلاګر یئ.